التشرف فی احادیث التصوف. دی کې یو حدیث لیکل دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سائل العلماء، د دین په امور کې د علماو نه تپوس کوي، مسائل فضائل د علماو نه تپوس کوي، خپل طرف نه محل کوا. وجالس الکبراء، او د امت مسلمه چې کم مشران دي سفید ریش، دا خلکو صحبت اختیار کې، د دین به ډېر ښکلې خبرې زده کې. وخالط الحکماء، او د امت مسلمه چې کم تجربه کار خلک دي نو د هغوی صحبت اختیار کې، د هغوی نه به تجربه زده کې. علماء لیکلی دی د نیکو خلکو په دعاګانو کې تاسو هم ځان شامل کې او هغوی سره په دعاګانو کې یو ځای جړه کوي الله ته، نو د الله محبت دې سره نصیب کیږي. مونږ داړو ذهن کې راځي نه چې بھئی د الله سره محبت څه مطلب دی. مونږ دنیاوي محبتونه لیدلی دي، که یو انسان د بل انسان سره مینه محبت ساتي د یو غرض په بنیاد، یا دغه حسن جمال په وجه، یا د مال په وجه، یا د حسب نسب په وجه، خو هغه ته به غلوي یا به دغه مال ته غلوي یا به بل څه مسله وي. او عموما د دنیا په محبتونو کې انسان نامراده وي، عموما ذلیل شي، عموما مقصد ته نه رسی. او که یو انسان ته خپل مینه محبت میلوم شي نو د مرګ په صورت کې دوانه جدا شي. خو صرف یو محبت داسې دی چې داغه رسائی صرف اور صرف حق ته کېږي، انسان پکې خپل مقصد حاصلول شي، او هغه د الله او د الله د رسول سره مینه او محبت دی.